چې بعضې وخت کې یو کس غټ زناور واخلي، دوه کسان غټ زناور واخلي، هیڅ خبره پکې نشته. یو کس دی واخلي، دوه کسان دی واخلي، درې کسان دی واخلي. او مسلمانانو په مسله باندې ځان پوه کړئ، په غټ زناور باندې زیات نه زیات 9 قربانۍ جایز دي، کمې هر څوک دی شي. ته یو قرباني یعنی یو کس خپل ځان طرف نه سکا ذبح کا، هیڅ خبره نشته. ستا یو قرباني په وکړه، یو قرباني په جایز ده. دوه کسان غټ زناور خپل ځان طرف نه سکا ذبح کا، دوه قرباني په وکړه. درې کسان یې ذبح کا، درې قرباني په وشوي، دریم په جایز دي، څلورم په وو نه زیات په جایز نه دي، وو نه کمی په جایز دي. هیڅ خبره په دې کې نشته. بیا چې کله دوه قرباني په وشي یا درې، نو چې کله غوښه تقسیموي، نو غوښه د پیسو مطابق، د مال مطابق تاسو تقسیم کړئ چې څومره څومره پیسې، څومره حصې، هغه مطابق ورته غوښه ورته میلاویږي. به خو یو شی زموږ تاسو پښتنو کې دی چې کله موږ تاسو غوښه، دا ما په خپل باندې لیدلې دي، دا او سنای بات نه دی، چې کله غوښه موږ تاسو ټک ټک کړو مکمل دغه ډیری تیار شي، یو کس به پکې کینو بابا، یو ټکړه یو طرف ته شي، بل ټکړه بل طرف ته شي، بل ټکړه یو اډوکه یو پسته بوټه یو ځان طرف نه داسې ډیری جوړ کاو. بیا غې نه پس وایي چې دا مخ واړه دا دی چا او دا دی چا او دا دی چا. تاسو مهرباني وکړئ، دا غوښې تقسیم دا د ستا حق نه دی، قرباني دا د الله حق دی. دا به په تول باندې کوئ، په تول باندې. قطعا دا طریقه ناروا او ناجایز ده چې ځان طرف نه اټکل سړی یو بوټه یو طرف ته واچي، 9 ډیری یا 3 ډیری په هغې باندې جوړ که داسې به نه کوئ. تله به راوړئ، په هغې باندې کیلو یو طرف ته، بیا کیلو وتلی هغه بل طرف ته، چې څو حصې دي کیلو په حساب باندې یو کیلو اړوئ هغې نه یو ډیری جوړ کړئ چې په وزن کې فرق نه وي، او د هغې نه پس بیا تاسو تقسیم کړئ.